د یو مرګري پښتنه کړې ده چې د جنازې د منځ آداب راته وښایو او مسنون طریقه یې څه ده. د جنازې منځ آداب یې دا عزتمندو طریقه یې دا ده چې کله یو څوک وفات شي نو ګوره د مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق دی چې هغه وي جنازه کې شریکېږي. مرګ خو موږ تاسو ټول راتلونکی دی، زه یې مړ کېږم تاسو ټول یې مړه کېږو، نو یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق دی چې کله وفات شي چې هغه جنازې ته شامل شي، جنازې ته ویر شي. نو جنازې ټول نه پهله ادب چې کوم ما ته معلوم دی هغه دا دی چې کله جنازه کم ټایم مقرر شوی نو ټول نه پهله ښه خبره دا ده چې په وخت باندې سړی لاړ شي، جنازې ته په وخت باندې ځان ورسوي. بل چې کله موږ د جنازې میدان ته ورسېږو نو هلته یو خدا کوشش وکړو چې جنازې میدان کې چونکې هلته اوس دغه کس چې کوم مسلمان رور یا خور وفات شوی ده دا وی راسي او د الله تبارک وتعالی سره دې پر اوس جرګه کېږي چې الله پاک وبخښي او الله ته ګناهونه معاف کړي. نو په دا ځای کې بیا د ځمکو جرګې او د ځمکو کیسې نه کول پکار. اکثر خلک آلته جنازه راوړي او خپل خبرې شروع کړي چې څنګه چې ځمکې څه وکړل، دکان دې څه وکړل، ګاډي څه وکړل، والا بنده دلته پکار چې تا ته آخرت یاد شي، دلته پکار تا ته خپل قبر یاد شي. دا خو نصیحت ځای دی. او بیا چې کله جنازه کېږي نو جنازې مسنون طریقه دا ده، مختلف طریقې ذکر شوي دي او احنافو په نسبت باندې مسنون طریقه دا ده، سنت طریقه دا ده چې کله جنازه راوړل شي مخې ته کېښودل شي نو نیت وکړل شي او نیت نه بعد تکبیر وکړل شي، الله اکبر، څلور تکبیرات دي پکې. پهلنی تکبیر سره د الله تبارک وتعالی ثنا صفات بیان شي، په دویم تکبیر سره درود شریف ویل شي. درود کې جنازې والا چاله زده وي خامخا، کې جنازې والا درود چاله نه وي زده چې کوم درود ابراهیمي ده دغه درود ابراهیمي پکې ویل شي. هغې نه بعد چې کله تکبیر وشي بیا پکې د مړي لپاره د مغفرت دعا وکړل شي، هغې نه بعد تکبیر وشي بیا سلام وګرځوي. نو دا جنازې طریقه ده. د بل یو ملګري پکې پښتنه کړې ده چې که په صورت جنازه کې صورت فاتحه وویل شي نو دا جایز دي که نه دي جایز. سورت فاتحه د احناف په نسبت او د امام مالک رحمت الله تعالی علیه په نسبت باندې په جنازه کې سورت فاتحه نشته ده. که یو کس سورت فاتحه په جنازه کې اوویلا او نیت یې دا و چې زه د دعا په نیت باندې ویم نو جایز ده، او که یو سړی د قرات په نیت باندې وی نو بالکل ناجایز ده. جایز نه بیا چې سړی قرات په نیت باندې وی او د سورت فاتحه نه بعد بیا په جنازه کې سورت ویل هغه بل اتفاق د ټولو علماو په نسبت باندې ناجایز دي، جایز نه دي. مسنون طریقه ده. بل یو مرګري پکې پښتنه دا کړی چې بعض خلک د جنازې مونږ ډېر تیز کوي، نو ډېر تیز هم نه کول پکار او ډېر اوږد هم نه کول پکار، بس اوسط درمیانه کول پکار دي. د بل یو مرګري پښتنه دا کړی